السلام علیکم کورمیوال وړونو لکه تاسو ته پاتې دی چې نن په لوئر کوروم بګن په مقام باندې چې کومه افسوسناکه واقعه شوې ده چې هغه کې د پراچینار ډي سي چې کوم دی هغه زخمی شولو. زخمی حالات کې پراچینار کوم لوئر د اهل تشي علیزی چې کوم سپتال دی هغه ته راوستلو. هغه کې د اهل تشي ځوانانو خپله وینې نظرانه ورته پیش کړله. هغه نه بعد ډي سي چې کوم دی د ټل چې کوم سی ام ایچ دی هلته منتقل کړلو. نه هغه واقعه څه خلته شوي دی، مطلب هغه واقعه کومه ډل ته رهنما شوله. زه تاسو ته یو وړوکی غوندې کې چې کوم میسیج دی هغه درسره شیر کوم. دا میسیج لږ مو سره په راوکسوئ. د مو ویډیو چې کومه دی خامخا خپلو ملګرو سره شیر کوئ چې ما کا دود پانی کا پانی شي. خلکو ته پاتې ولګېږي چې یاره دا واقعه څنګه شوې وه او ډي سي نه کومه ډل حمله شوې دی. رسوئ د کوم میسیج دی دا لږ مو سره واورو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د بګن ګروپ مرګلو څرنګه چال دی خې جوړې په خیر طبیعتونه مې ښه دي. کسه تاسو اوس د بور میسیجونه کوئ چې دا داسې دی په دغې وروړو په دغه میسیج وکړو دنه اوس هېڅ نه جوړېږي. دا چې مړ خو نه دی، دا خو ژوندی دی. دغه نه به ورځ ستا پوښتنه کېږي چې تونې کوم ځای کې ډاز وشو، کوم ځای کې تونې برید وشو. تاسې خبرو ته غوږ چوئ نه. وړکیوال مې ته وایي چې دا خبرې په خبرو خلاصېږي. روغلو هغه متمذکرول ته روغلو کیسې کولی چې یاره لیار کوئ نیر کوئ. تاسې اته لاس کسون جګ شوئ ټانګه نه مې مشر ته غوږ ونیولو نه بل ته ځانونه مې مېړني کړل. اوس هغه دی په کمباله ننتې تی څه ورمنغئ چې ده نه موږ ته څومره نقصان میلو شو، څومره تاوان میلو شو. دا موږ ته دوکانونه شوي وو، دا موږ ته میل شوي وي، دا پیسې شوي وي، دنیو پنډونه موږ ته شوي وو. تاسې دا څو کونیونو لوسه چې غول مو ولړل. اوس ته مو ته ګروپ کې میسیج کیږي چې یاره په ارپني کلي وروړه، په کاظم ګروپ یې وروړه، په ټي ټي پي وروړه. هېڅ پیدا نه کي. هغه ته ښه معلومه پاته دی ژوندی دی، مړ نه دی. ورسته چې ده اوس په تول نه پرېږ شي، ده نه به انټرویو واخلي چې چې و څه حساب کتاب و ټول ول نه ول به ویر کي. سني کومه اوس د غول ولړل، په پخله د غول ولړل. چا د لوسه څو کونیونو لوسه، څو لوپرو، څو وایي خلکو د لوسه. اوس هغه د هغه په توده په کمباله ننتل. پیښه دی د بګن مشر ته، د اخلاصونات مشر ته. بس کشر خو غول ولړي، مشر ته یې پرېږدي. اوس له عامه ګروپو کې میسیجونه په کوئ، ما بله په کوئ، کرور کې نو دغه به پیدا وي. هېڅ پیدا نه کي. اوس نجی کورمیوال وړونو میسیج به تاسو اورېدلی وي چې کوم اهل سنت ګروپ کې کوم یو میسیج شوی و چې یاره د ډي سي راغللو، موږ سره کېناستلو، موږ سره مذاکرات کولو، موږ ته یې ویله چې یاره تاسو موږ ته لیاره مثال پرېږدو نه پرېږدو. په همدغو حالاتو کې مطلب چند دهشتګرد دینه دا ثابته شوه چې لوئر کوروم په بګن په مقام کې یو نه په هزارهو هلته چې کوم د دهشتګرد موجود دي. ویلې چې هغه مطلب د حکومت چې کوم کسان دي، د حکومت چې کومه کنوایي دی چې هغه اف سی هغه کې موجود و، هغه کې پاک آرمي موجود و، هغه کې مختلف نور فورسز موجود و. مطلب هغوی سه ټکاره وخوړله او ته ویله چې ته په دغې لیارې ما سره کنوایي نشي وتلی. نه افسوس صد افسوس. اوسه مثال د موږ کوم سیکیورټي ادارې دي، تاسې مطلب څه سوچ لروئ؟ تاسې اوس مثال څه غواړئ مزید؟ دا میسیجونه تاسې خپله واورېدلو، دا حالات تاسې خپله ولیدلو. که چیرې دغه اوس واقعه د اهل تشي په علاقې کې شوی، زه خو داسې یم چې اوس به وخته اوورال ټوله حکومت په اهل تشي هغو کسانو ته به راټول شي، هم به مثال هغوی نه اپریشن کولو. اپریشن سره هغه چې څوره علاقه وه اوس به په مثال ړولي وه. نو موږ خپل حکومت ته دا اپیل کوو چې موږ دا د ټانډوري وایو، موږ دا د یایو چې هغه ځای کې اهل سنت نه دي موجود. اهل سنت چې کوم مشران دي، چې کوم ایجوکیټډ کسان دي، چې کوم سوچ لري، چې کوم فکر لري، هغه د امن و امان غواړي. موږ د تاسو ته بار یایو چې دا چرخیل په دا بګن کې دا ټوله چې څوره دي دا دهشتګرد دي. دا د هم اهل تشي دیخ نه دي، هم دا د ریاست دیخ نه دي، او هم د پاکستان چې کوم ګورنمنټ دی دغه دیخ نه دي. که چیرې دیخ نه وای نن هغه ټیک دی. وخت کې خو اهل تشي نه و که نه، د ډي سي خو اهل تشي سره خو تعلق نه لرلو. نه دا ویلې دوره بېدردۍ سره مثال دیني حمله وکړله چې کوم ځای کې ډي سي غلطي شوي دی موږ هغه مزامات کړی دی. او د نن چې کوم ډي سي سره کومه واقعه شوي دی دیني شدید ترین الفاظو سره موږ مزامات کوو. حکومت نه د اپیل کوو چې دغو دهشتګردو په خلاف داسې قانوني کاروایي وشي چې آینده دپاره
څه بیا حکومت ته هیڅوکا مطلب ټکر ونه خوري، حکومت څه هیڅوکا خبره ونه کړي. او بله خبره ده، زه حکومت ته دا یم چې تاسې یایئ چې مو مثال اسلحه ټولوو. د اسلحه چې کومه دی هغه مو داسې دهشتګردو په خلاف استعمالوو. تاسې یو مو ته وښایئ چې چیرې مو داسې یا په ډي سي باندې یا په ای سي باندې یا مثال نوره چې کومې مو سیکیورټي ادارې دي مو اسلحه هغوی په خلاف استعمال شوي وي. موږ خپل حکومت نه دا امید لرو چې د کومه ډي سي صاحب څخه چې کومه مثال ناخوشګواره واقع شوي دی دغې واقعې په خلاف اوورال مطلب سختو نه سخت ترینه کاروایي کوي او هغه کسان چې هغه مثال حکومت ته نن نقصان ورسولی دی، جاني او مالي نقصان ورسولی دی، انشاءالله هغوی بدلا به تنه خلي. امید لرو چې انشاءالله چې کوم ایمو هغه اهل سنت وروڼه چې هغه د امن غواړي، هغه د مثال خوشحالي غواړي، هغه د پراچینار کې مثال مزید خونریزي نه غواړي، هغوی نه دا توقع لرو چې دغه مطلب د کومه واقعه شي دی دوی په خلاف هغوی یا دغو دهشتګردو څخه هیڅ کله شانه بشانه نه ودرېږي. نو بس ویډیو اینډ کې به رب ته سوال وکړو چې پاکه پروردګاره د مو کومه سیکیورټي ادارې دي دغو ظالمانو په خلاف چې چوکا د کورمې امن او امان خرپوي، خدایا هغوی په دغې مقصد کې کامیاب کړي او زر په زر چې کوم دهشتګرد دي هغوی کیفري کردار ته ورسوي. نو وروڼو ما سید نجیب ته راکړئ اجازات، مهرباني. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.